روم دا د یو سلطنت نوم دی. نزول قرآن زمانه کې به دیتا رومت الکبرا وی. د دې اصلی مرکز ایټلی کې وو، لیکن روستو بیا د دې یو حصہ د دوی نه جدا شوا. جدید روما به ورته وی. د دې دارالخلافه استنبول، د دې حکمران او بادشاہ نوم هرقلو. دا عیسائی مذهبو دا غسړیو چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم ورته سن 600 هجری کې د اسلام دعوت په حواله یو خط لیږلیو. بیا وروستو زمانه کې روم عیسایانو د پاره مخصوص شو. یو حدیث کې هم راځي، نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي والروم ذوات القرون اذا هلك قرن خلفه قرن آخر. رومیان یعنی عیسائی خلق دا بقرنن بعد قرنن دنیا کې موجود وي، چې یو گروپ ختمیږي نو بل ډله به دا غي ځای نسی. نبی پاک صلی الله علیه وسلم پیدایش وخت کې دوه غټ قوتونه دنیا باندې مسلطو، یو فارس او بل روم. د روم سربرا آفیشلی ټایټلو قیصر او د فارس مشر آفیشلی ټایټلو کسرا. دا دواړه قوتونه دا د یو بل حریفو. باقی واړه واړه ریاستونه د دې دواړو پر رحم کرم باندې وو. سریاستونه روم سره منسلکو او سملکونه کسرا سره. د دواړو ملکونو مینس کې با اکثر جنگونو تبادله کېدله. د نبوت نه 8 کاله مخکې د قیصر روم خلاف بغاوت شو. یو سړی د فوکاس په نامه هغه د روم بادشاہ شو. قیصر سره د 5 زامنو قتل کو او داغې نه پس د قیصر خزا او 3 لونی هغه هم ورته مړی کی. د ایران خسرو پرویز دا د قیصر د احسان دلان دیو، دور سره هلپ کړو. د دې قیصر خپل نوم مورث دی، MAURICE. قیصر خو ټایټلو لکه صدر یا وزیر اعظم. نو دا مورث د ایران خسرو محسنو. نو خسرو به ورته فادر وی، پلار به وی ورته. لہذا پسن 603 عیسوی کې خسرو پرویز فوکاس باندې حمله وکړه. د مشرقي یورپ او په مغرب کې شام پورې علاقې دا خسرو واغستی. روم والا وکتل چې فوکاس خو بے وسه دی، مقابله نشي کولی. لہذا دوی د افریقې د گورنر نه امداد وغوښتو. د افریقې گورنر خپل زوی په مشرۍ کې د فوج یو لویه دسته روانه کا د فوکاس امداد دپاره. داغه نوم د هرقل. هغه څه استنبول ته راورسېدو. نو فوکاس دومره بې بس شوی و چې هغه یې معزوله کو.
د افریقی گورنر زوی هرقل هغه په خپل د روم بادشاہ جوړ شو. فوکاز په هغه انداز قتل کړو چې په کوم انداز د مورث قتل کړو. دا واقعا په سن 610 عیسوی کې وشوه او دغه کال د نبوت کال هم وو. یعنی په دې کال نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته نبوت ملاو شو، وحی راغله. نو اوس خسرو پرویز خدا جنگ شروع کړو د فوکاز خلاف. د فوکاز معزول کولو باوجود هغه دا جنگ بس نکو او دیلې رنگ ورکو د مجوسیت او مسیحیت د مقابله. دا د دوو تهذیبونو کشمکش دی. ځکه فارس دا مجوسیانو او روم دا عیسایانو. په دې عیسایانو کې دوه قبیلې وي، یو ته وایي نستوري او بل ته وایي یعقوبي. پاپای روم دا دواړه قبیلې مرتد ګرځولې وي، صدا ملحد او زنديق دي. نو اوس دوی ته هم موقع ملاو شوه. نو دوی هم د خسرو پرویز ملګرتیا وکړه، ځکه چې زما دشمن هغه زما دوست دی. او یهودیان هغه 26,000 خلق دا د خسرو پرویز فوج کې برتی شو د عیسایانو خلاف. اوس دغه هرقل چې د روم بادشاہ جوړ شوی په جبر، ناغه د خسرو مقابله و نکړې شو. نو خسرو اول قبضه وک په شام کې انطاکیه باندې. 613 عیسوی کې دمشق فتح کو. په سن 614 کې یروشلم باندې قبضه وکا او بیت المقدس فتح کو. عیسایانو باندې یو قیامت برپا کو. 90,000 عیسایان په یروشلم کې قتل کړل. مقدس کنیسه هولی چرچ صدا د عیسی علیه السلام د پیدایش ځای دی، هغه هم تباه کو. هغه اصل صلیب یعنی کراس چې د کوم متعلق د عیسایانو د عقیده وا چې عیسی علیه السلام په دې کروسیفای شوی دی، هغه هم ځان سره مدائن ته یوړو. د دغه علاقې غټ پادری لارډ پادری زکریا هغه هم گرفتار کو، ځان سره بوتلو. په لار کې څه کوم چرچونه او ګرجې راتلې هغه ټول ډیمالش کړي. خسرو یو خط ولیکلو د هرقل په نامه، صدا د روم بادشاہ دی. دا هغه خط مضمون داو چې د دنیا ټولو نه لوی خدای معاذ الله خسرو پرویز د طرف نه هرقل په نوم څه ډېر بے شعوره کم عقل او کمینه سړی دی. او متن داو چې کوم خدای باندې ستا ایمان دی هغه تا سره ملګرتیا ولې ونه کړه. هلته د روم او فارس په منځ کې د اصله جنگ روانو. دلته په مکه معظمه کې مسلمانانو اهل مکه سره نظریاتی جنگ جاری وو. په سن 615 عیسوی کې سم مسلمانان حبشې ته هجرت وکړو. سو اوس ورته ایتوپیا وای او دلته د رومیانو بادشاہ نامه وا اصحما. نجاشی دای ټایټلو اصحما یا نجاشی بادشاہ. هغه ورته سیاسی پناه ورکړه. دغه پناه د وجه اهل مکه مسلمانانو له د رومیانو هم نوا غنل، چون کې په روم کې عیسایان اوسیدل. اغا اهل کتابو الهامی دین داویدارو، لہذا مذهبن و طبعا مسلمانان د دوی نزدې او حلیف غنل شو. او په ایران کې
مجوسی آبادو اغا مشرکو، لہذا مشرکین مکہ دا خپل حلیف او قریبی گنل. د دې نتیجه داوا څکه چری رومیان به مغلوب راغلل نو مشرکین مکه به مسلمانانو ته تانه ورکولې، چې لکه څرنګه رومیان مغلوب شو د فارس مقابله کې، نو داسې به تاسو مسلمانان هم زمونږ مقابله کې مغلوب کیږي. کچیرته فارس به مغلوب شو د رومیانو مقابله کې، نو مسلمانان به خوشاله او دا به خپل ځان د پاره نیک فال تصور کولو. څه ان شاء الله هلته الهامی دین داویدار خود ساخته دین پیروکارو مقابله کې غالب شو، نو دلته به مونږ هم خود ساخته دین داویدارو مقابله کې غالب رازو. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم د بعثت نسو کال بعد د روم او فارس مینس کی جنگ شو، ساغی کی رومیانو ته شکست شو، نو مشرکین مکہ د ایرانیانو په فتح جشن مناو کو، چراغای وکړه، موسیقي وغږوله، ګډاګانې وکړې، شرابونه وسکل، مسلمانانو پورې مسخره وکي چې دلته آسمانی دین داویدارانو سره به مونږ هم آغا عمل کو چې هلته رومیانو سره کوم عمل شو. اوس اگرچه رومیان هم کافرو او ایرانیان هم کافرو، خو اهل مکه په خپل تصور باندې یو بلاک جوړ کو. ادروایز پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هیچا ملګری نه و، نه د رومیانو ملګری او نه د ایرانیانو. خو مشرکین مکه دا خبر او کنو الله تعالی دا غي جواب ورکو، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. خلاصه د صورت نو یو خبره پکې دا چا سره لګ قدر مشترک وي نو داغه کامیابی تر یو حد پورې خپل کامیابی غنا. نو پاغه دور کې د دو نظریو جنگو، یو د الهامی دین او بل د خود ساخته بالفاظ دیگر سیکولرزم د نظام په اعتبار. نو اس که دین پنامه څه انقلاب راوستو نو دیندارو د پاره یو ګنا د خوشحالی سبب دی. څه دین هم انقلاب راوسته شي، لکه افغانستان کې سیکولرزم مقابله کې طالبانو دینی انقلاب راوستو. نو افاده د دیو کا څه ټیکنالوژي دور کې د الهامی دین داویدار هم د ټیکنالوژي مقابله کولای شي. دویم ادا څه دین پنامه هم انقلاب راتلی شي. دریم ادا څه دین په اساس صرف انقلاب نه بلکې یو مکمل ملک اغام چلول شي. تاسو وګورئ طالبان څومره عجیب انداز سره حکومت چلای، حالان کی ټول دنیا دا غي مخالفه ده. نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم د دعوت وخت کې دوه غټ بلاکونه موجود دنیا کې، یو فارس او بل روم، او دا دوا سپر پاورو، دا دوا مقابل قوتونه موجود دنیا کې. زکه صدا د فطری نظام تقاضا ده، څه نظام بچلیږي بای پولر، اوس خو یونی پولر دی، دا به ختمیږي. څه کله روس یا سوویت یونین هغه وو نو مقابله کې د امریکای سیکولرزم نو سیستم بای پولرو. د سوویت یونین د سقوط نه بعد سیستم او نظام دا اوس یونی پولر دی، صرف امریکا واحد طاقت دی چې دنیا باندې حکومت کوي. نو لہذا دا به ختمیږي، دلب مقابله د پاره سوک به پیدا کیږي. ناغه به سوکي چینا لاګیا دی غزان مقابله ترا وباسي
او 32 یورپی ممالک غیم لګیا دي. غي وی مونږ د دې مقابله کوو مجموعي انداز سره. جاپان او جرمنی دا خو زاړه اتحادیان دي، غیم لګیا دي. خو خدای دې مسلمانانو له عقل ورکی، څاغي جرأت او قوت پیدا کی او وایي چې مونږ د دې ټولو مقابله کوو. او دا ځکه چې امریکای خطر دا د ټیکنالوژي نه کیږي، دا غي خطر کیږي ټیکنالوژي پلس ایډیالوژي نه. او دا دواړه ټیکنالوژي او نظریه چې دا یو بل نه جدا جدا کی نو بیا یې خطر نه کیږي. صرف ټیکنالوژي وی نه غي خطر نه کیږي. په یورپ کې کیپټالیزم دی نو دا غي نه خطر نه کیږي ځکه چې نظریه دا غي مخالف نه ده. په ویتنام کې، کوریا کې الته کمیونیزم دی، الته نو ټیکنالوژي دا غي مقابله نه ده، نو صرف نظریه نه دا غي خطر نه کیږي. او بل طرف ته اسلام دی، اسلام نظریه ده. نو باز اسلامی ممالک ټیکنالوژي طرف تتلل نو هغه ځاین امریکای خطر کیدا. نو ګوره عراق سنا س ټیکنالوژي په حواله ترقی طرف روانو، ناغی اډبول عراق لوټي کو، صدام حسین شهید کو. نو کم ځای چې اسلامی ملک ټیکنالوژي حاصلای نو هغه نه پریدي، یا په حمله کوي او یا ور باندې اقتصادي امبارګو لګي. ستا سپیک منصوبه هغه دړې وړې کا. خو اسلامی دنیا اوسم د عقل نو قانون کار نه اخلي. اسلامی دنیا دا بکله یو کیږي حالان کې که اسلامی دنیا کې وحدت راغې نو کفری دنیا د دوی مقابله نشي کولای. خدای ته احساس نه کیږي. نہ سمجھو تو مٹ جاؤ گے ناداں مسلمانوں، نہ سمجھو تو مٹ جاؤ گے اے ناداں مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. نو رومیانو او فارسیانو مینس کی جنگو شو، نو رومیان مغلوب شو او فارسیان غالب شو. رومیان دینی خلقو عیسائیت دا غی دینو او فارسیان دا د خود ساخته دین پیروکارو. نو اهل مکو دین هم خود ساختو. او دلته رسول پاک صلی الله علیه وسلم مسلمانان دا هم الهامی دین پیروکارو. نو اهل مکه ابو جهل ان کمپنی اغه خوشاله شو چې فارسیان غالب راغلل، نو دلته به مون غالب رازو. نو الله تعالی دغه آیاتونه نازل کړل او مسلمانانو ته بشارت ورک. اگر څه دغه وخت رومیانو ته شکست ملاو شو، لیکن آئنده 100 کالونو کې به دوی بیا غالب راځي. غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. نو دغه پیشنګویی په اساس سیدنا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه غلاړ او مشرکین مکه ته وی چې بغل مغه گوي ډیر ضرب رومیان بیا غالب راځي. چونکه ظاهری اسباب رومی سلطنت په حق کې بالکل نو، بادیو نظر په حواله د قیصر روم طاقت مکمل طور تباشیو. نو د دې وجه مشرکین مکه دا خبره فهم از بعید از فهم خیال کولا. نو حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ ته وی کہ واقعی مستقبل قریب کې رومیان اغا گٹی نو ته مونږ سره په دې شرط ولګوا. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ور سره شرط ولګو چې کدرې کال کې رومیان غالب راغلل نو تبلس او خان راکې او کرا نغلل نو زبلس او خان درکوم. نو دلته یو مسله چې کله شرط د جانبینو نوي نو دې ته قمار او جواری وای او جواری حرام ده. خدا آغا زمانه وا داسې شرط لګول جایزو. لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شرط لګو ابی ابن خلف سرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تراغوی جی ابی سره میں
داسی شرط لگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورته لفظ بضع فی بضع سنین راغلی دی او لفظ بضع عربی لغت کې د دې اطلاق د دریو نواخلا تر 9 پورې کیږي لہذا تو ورشا دا شرط ور سره بدل کا د شرط اماؤنٹ کی اضافه کا او مودی کی هم لگا اضافه کا نو دی راغه او بیت اوی هغه خو میچور سړیو هغه په دې مطمئنو چې زه ګټم هر لحاظ سره نغه ورته تعالی سمره وای نو صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ ورته سمودا دا بد دریو کالونا تر 9 کالو پوری وی او خان لس پزای دا بسلوی نو کا 3 کالونا والا تر 9 کال مینس کی رومیان غالب راغلل نو تب مال سلو خان راکے او کرا نغلل نو زب تعالی سلو خان در کوم خو په دې حالاتو کې دغه بشارت ناممکن خبره وا نو اوس د سوره روم بنیادی موضوعات څه د انسان ظاهر بینی یو شانوي خو در پرده حالات څه بل شان روان وي نو دلته انسانانو قتل رومیانو حکومت خاتمه وشو او فارس ته په ټوله دنیا غلبه ملاو شو خود در پرده نور سو چې بالعاقبت قیصر روم دغه ټوله علاقه بیا کنټرول کې واغستا زکه 619 کې ټول مصر خسرو پرویز سره مجوسیان طرابلس ته رسیدلیو قیصر خسرو پرویز ته درخواست کو خسرو هغه درخواست مسترد کو وی سمونږ بتا په زنجیرونو کې بندي راولو او تا بمونږ اور ته ټټو تب اور ته سجده کې او مونږ بتانه مجوسی جوړو لہذا قیصر روم استنبول پر خودو او تیونس کی سکونت اختیار کو په 622 کې هجرت کو نو حل تنا قیصر راوتو بحر اسود پلارا حمله وکا او دا غزای کنیسا پاپانه امداد غوښتو ناغه ورته ډېرې پیسې په سود ورکې د جنگ د پاره قیصر دا جنگ 623 کې شروع کړو د ارمینیانا 626 کې آذربایجان ته داخل شو زرادشت مقام پیدائش تباہ کو آتش کدای رنگ کړه یعنی کوم حشر سدوی کنیس القیامه سره کړو نو هغه حشر هرقل ایرانیانو آتش کدا سره کو او بیا 623 کې موصل کې شکست شو د سره د ایرانیانو ملا مات شو په 628 عیسوی کې د خسرو پرویز خلاف بغاوت شو او خسرو هغه گرفتار کو داغه اتل زامنو هغه قتل کړل خو سور زباد په دغه کال صلح حدیبیه په څاغه ته قران کریم فتح عظیم و یغام وشوا نو استکم وخت ټولن لویا کامیابی څو رومیانو حاصله کا د خسرو پرویز خلاف نو دا هغه ورځ وا چې په کوم ورځ رسول پاک صلی الله علیه وسلم غزوه بدر کې مشرکین مکه خلاف حاصله کړی و نو الله تعالی دنیا انسانانو ته وای چې دنیا ظاهری شان او شوکت ته مګوري پس پرته حکومت اطلاعات رسول پاک صلی الله علیه وسلم درکې هغه باندې اعتماد ساته زکه چې منافق دا د پردیش زکه چې حقایق